د سیر قوم صوبایي ایډوایزر ګلاب شاه په امبیله دره کې د حاجي پرویز خان پریشګاه تقریب ته د وینا په وخت ویلي چې ما خپل ژوند د سیر قوم د خدمت دپاره وقف کړی. هغوی وایي کو سیر قوم اتفاق او اتحاد خپل کړي نو دا یو بهترین او د هر قسم ټیلنټ نه ډک قوم دی. ګلاب شاه وایي چې موږ د سیر قوم د راجمع کولو دپاره 3 کاله مخکې د کوم تحریک آغاز کړی و، نن هغه د کامیابۍ سره مخ شوی او موږ سره د ټول پاکستان نه رابطې شروع دي. ګلاب شاه وویل چې موږ به د سیر قوم د ماشومانو د روښانه مستقبل لپاره د هغوی په تعلیم او تربیت خصوصي توجه ورکوو او ډېر ژر به په ټول ملک کې د صوبو ډیویژنو او ضلعو په سطحه تنظیم سازي کوو. زما وروڼو عزیزانو، دا کمې خبرې چې مشرانو وکړې په دې راځو ټول عمر زموږ مشرانو بل قام له لاسونه ټپولي دي، بل قام له ټوپک ویشتې دی، بل قام له جدالونه ګټلي دي، بل قام ډنډې خېجولي دي. ان شاء الله تعالی چې نن نه وروستو د سیر قام بچی بچی به هر ځای کې چې نو یو اتفاق به وي. دا سیر قام بچی سره مانسیره کې، هر ځای کې، سوات کې، ابتاباد کې، کراچۍ کې، پنجاب کې، بنیر کې چې څوک سره زیاتې کوي نو موږ ان شاء الله تعالی چې خپل د قام سره نیغ په نیغه به ولاړ یو. موږ د چا خلاف نه یو، د کومې پارټۍ خلاف نه یو. موږ یو خپل د شجره خاندان د سیر قام په یووالي باندې زور وکړلی. دا د لی بکر نه 4 کالو شوي دا سلسله شروع وه، موږ ته رسېدلې وه. ما ته چې رسېدله 1 کالو شو چې ما ته د KPK صدر شیر رحمان صاحب اپر وکړو او انشاءالله تعالی چې بیا پکې موږ خپل جدوجہد شروع کړی دی. هغه خبره نن انشاءالله تعالی الله تعالی دې ځای ته راورسوله. په دې خبره زه فخر کوم. زمونږ انشاءالله تعالی چې د یوې پارټۍ سره، د یو قوم سره، د یو تنظیم سره زمونږ اختلافات نشته. صرف دغه خبره وي چې نن نه وروستو زمونږ د سیر قوم د کسان کونسلر نه والې MPA MNA پورې چې کومې پارټۍ چودرېږي موږ به هغه د پارټۍ نه منې کړو، خو ووټ به د هغه دپاره غواړو. خپل سیر سړی به کامیاب وو چې زمونږ سیر سړی کامیاب شي نو دې غوږ نه به یې نیسو. موږ بیا خپل خدمت به په زور کوو. موږ به یو خان ته، یو مشر ته، یو سردار ته ور دروازه نه ټکو چې سردار صاحب 10 بجې راپاسې راځي او په ما دې په سخته تېرېږي. موږ له داسې مشر پکار دی چې هغه په شپې په 12 بجې هم زموږ په کار راځي. انشاءالله تعالی چې زموږ د KPK صدر صاحب حاجي شیر رحمان صاحب د یو تعریف متعهد نه دی. انشاءالله خپل کام دپاره جدوجہد کړی دی او انشاءالله چې کوي به که خیري. او د ټول سیر قام ته زما دا دعوت دی چې د الله په خاطر شئ، د هېڅ چا جنډې مه پړقوئ، هېڅ چا ته لاسونه مه پړقوئ. خپل سیر قوم وپېژنئ، خپل خاندان وپېژنئ. په سیرو کې خانان راغلي دي، په سیرو کې ملکانان راغلي دي. نن دې ما ته یو سړی وښیي چې نن چې ځان ته سرداران وایي او نن چې ځان ته وایي موږ سردار قوم یو. او پلانې ډېوې د دې په خپل نیکونو کې ما ته دې خان وښیي، د دې په خپل نیکونو کې به ما ته ملکانان وښیي. خجل خان راغلی، ګوګا خان راغلی، خیلی ملک راغلی، پوه شو نور پکې هم ډېر شي ملکانان راغلي. دا نن سیر قوم چې د مشرانو نوم روک دی، دا زموږ د کشرانو په ناقابلیت باندې روک دی. دا انشاءالله تعالی چې دا به موږ روښانه کوو که خیري. د ټولو مشرانو کشرانو یو جهان مننه. او دویمه خبره کې راځم د خپلو مشرانو ته چې کوم زموږ مدداران دي چې کوم پروګرام کېدو نن نه وروستو نو هغه د KPK صدر صاحب سره، زه اډوایزر د KPK ګلاب شاه یم، ما سره د ضلعې صدر سره او د ضلعې جنرال سیکرټري سره د KPK جنرال سیکرټري سره به مشوره کوو. هغې په تور باندې به هغه پروګرام موږ ته کوو. زه د تحصیل مندون د ناظم صاحب نصیب خان شکریه ادا کوم. ساري زمونږ استقبال وکړو، موږ له راغې او دلته محکمه ده د هغې زه ډېر شکرګزار یم، د SHO صاحب شکرګزار یم چې هغې زموږ استقبال له راغلو او زموږ حفاظت ته هغې راغلو او ټیم ورکړو. او د ټولو ملګرو یو جهان مننه. پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج، سیر قوم، سیر قوم. والسلام.